السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ناظرینو، د یو اهمه مسلې سره تاسو ته مخاطب یم او دغه مسله داسې ده چې چا پوښتنه هم کړې ده او دغه مسله زمونږ اکثریت کورونو کې دا مسله راځي. د سفر المظفر په اخیری چهارشنبه باندې زمونږ په پښتنو په کورونو کې یو عمل کیږي چې هغې ته چوري ویلی کیږي. دا روټۍ دا وړي وړي ټوکړي کې په دې کې خواږه واچوي، په دې کې ډرای فروټ واچوي او دې ته موږ چوري وایو او دا بیا خلک صدقه کوي، په خپله باندې خوري. نو آیا دغه عمل چې د سفر په اخیری چهارشنبه باندې موږ کوو د دې په شریعت کې څه حیثیت شته او که نه؟ ټولو نه اول خبره خو دا چې موږ به حق بیان کوو، که هغه هر قسمه خبرې موږ له مخې له راځي، خو چې کوم د شریعت مسله وي هغه به موږ بیانو. نو چوری چې زمونږ په معاشره کې په کم نیت باندې کیږي، نو اکثریت خلک په دې نیت باندې کوي چې په دغه اخیری چهارشنبه د سفر باندې نبی علیه صلات وسلام مبارک ته شفا ملو شوې وه، بیا د هغې د شکریا په طور باندې امهات المؤمنین د نبی علیه صلات وسلام مبارک بیبیانو کور کې دغسې چوري جوړه که او هغې صدقه که. حالانکه که مونږ شریعت ته وګورو نو په صحیح سند سره مونږ ته داسې یو حدیث هم نه رامعلومیږي او داسې یو حدیث هم نشته په صحیح سند سره چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په دغه اخیری چهارشنبه د سفر باندې داسې حتیاب شوی او نبی علیه صلات وسلام مبارک ته شفا ملو شوې وه. حالانکه که مونږ وګورو نو البدایه والنهایه همدغه رنګې تاریخ طبري او خصوصا فتاوی رضویه کې 4 نمبر جلد کې د دې ټولې خبرې وضاحت شته چې په دغه ورځ باندې نبی علیه صلات وسلام مبارک ته شفا نه وه ملو شوي، بلکې په صحیح سند سره داسې حدیث مبارک فتاوی رضویه کې ذکر شوی دی چې نبی علیه صلات وسلام مبارک دغه مرض دا په دغه ورځ باندې زیات شوی و. نو چونکې اوس د نبی علیه صلات وسلام مبارک مرض زیات شوی و، نبی علیه صلات وسلام مبارک ته شفا په دغه ورځ باندې نه وه ملو شوي، نو مونږ د شفایابۍ په صورت کې چې مونږ کومه دا چوري کوو او مونږ د دې نسبت راولو د امهات المؤمنین سره او د هغې تابعداري منو او د ثواب په نیت باندې بیا کوي او نیت هم پکې دغه وي، نو چونکې دغه خو په دین کې هېڅ اصل نه لري، په صحیح سند سره نه ده ثابت، نو لہذا بیا زمونږ دا عمل هم بې اصله دی، بې بنیاده دی او هېڅ حقیقت په دې کې نشته. نو باید چې مونږ دا عمل کوو نو د دې کې مونږ دا نیت ښه کړو. اوس که دغه کتابونه مونږ وګورو، ما چې کوم نمونه واخیستل نو مونږ ته به خود د دې اندازه ولګېږي. مونږ باندې مسله کول دي، باقي که څوک کوي او که څوک نه کوي د هغه حساب په الله تبارک وتعالی باندې دی. که به هر حال بعضې خلک وایي چې دا خو صدقه ده او صدقه خو جایز ده، نو صدقه خو مونږ هم منو، صدقه بالکل جایز ده. که یو انسان دی په هره میاشت کې چوري کوي، په هره هفته کې چوري کوي، نو چوري خو د خوراک سیز دی، صدقه کول هم شي، په خپله باندې هم خوړی شي، هیڅ ممانعت په دې کې نشته، به طور صدقه بالکل جایز دی. خو که مونږ داسې عمل پکې راولو او داسې نیت پکې راولو او دغسې اعتقاد زمونږ وي چې په دغه ورځ باندې نبی علیه السلام ته شفا ملو شوي وه، صحابیاتو د نبی علیه صلات وسلام مبارک بیبیانو دغه عمل کړی، نو د دې په شریعت کې بیا څه حقیقت نشته او دا عمل زمونږ بیا بې اصله دی، بې بنیاده دی او په دې کې هیڅ حقیقت نشته.